کته وای چې خیر د عمل می بد دی الله برا سره څه گزاره وکي الله غفور رحیم دی مونږ خدا خپل دنیا خپل ژوند په دې باندې روان کړی دی وی مړ وی با کیږي با الله غفور رحیم دی او مونږ بچ دی وبخي مونږ با وبخي غفور رحیم دی دا د الله صفات دي چې غفور رحیم دی وګوره دا وسره وره چې قهار او جبارم دی قهار او جبارم دی چې ته دغه صفات ولولې دا صفات تیر کو چې الله ګوره قهار او جبار دی په دې زمکه کې به ورننه باسي ډیر لګي ورننه باسي د قارون په شان غټ سړی په ورننه باسي او بعض علما ذکر کوي چې قارون هم سم لا پزمکه کې پکا روان دی اگر که خبره زوی په یاټی کې ازاله په خپل ځای خبره خو قارون په زمکه باندې دا نکړای دی چې تاسو کړی قارون په خپل یو غټ سړی او قارون داسې سړی چې دا تورات وته یاد حافظ تورات په وته حافظ سے ورکه چرتا سے نا قرآن دی یاد کوئی چې اوس په الله بخي او الله به اوس نشي تش په یادولو د قرآن په لوستلو د قرآن په اورېدلو د قرآن په دې باندې نه کېږي عقیده بلګه برابرول پکاري اعمال بلګو برابرول پکاري اسنا چې مونږ په دې انتظار شو چې قیامت پکلې قیامت ګور را روان دی الله تبارک وتعالى وی سورہ انبیاء کې اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وردا مورا قیامت را نږدې شوې ده الله تعالی فیصله کړی دا ولسم سپار روانه ده ولسم سپار اول ده د سوره مزمل اولنې آیات ده الله وی اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون قیامت ګوره را نږدې دی اسنا چې د قیامت نام ځان به خبره کې او دا چې ځان جوړ کې چې زغلاړو د قیامت نه خبر نه قیامت را نږدې دی ښا سورہ انبیاء سورہ انبیاء آیات نمبر اول او ولسمه سپاره نو قیامت را نږدې دی قیامت پر راځي اکه پچا راځي او کنه راځي څوک مرشد هغه غره مرګ چا ټیم معلوم کړی دی دا بانګیو د ګیدړه قصه وای بیا یو بچا قیامت نه کو ستاو کنه خو زما خو کنه قصه به جوړ شي کله چا قیامت او حشر راځي او کنه خو چې وسړی مړ شو دغه قیامت شروع ده اوس به کیا غادي خو مکوا او قیامت الله وای چې را نږدې ده قیامت په راځي نو چې قیامت راځي د دې نه هیڅوک منکر نشته اگر چې باز خلک منکر ده والله تعالی فیصله کړی دا یوم اموت و یوم ابعث حیا دا خلق پزمړه کوم او بیا به د دې زمکه نه راو باسم بیا به واپس ژوند کوم سوره بقره کې مونږ سره دا وعده کړی دا چې تاسو نشوي د نشته مشتا کړی نو بیا هم ګورمړه کوم دا غي واپس بم بیا را ژوند کوم او دا غي ژوند واپس بیا الیه ترجعون بیا به الله تعالی جمع کیږي ورته اختبیخ ته نشته کله نا کله دلته سړی سغلا ډکېته مکېته کې گیر شو ته قیامت پورزو تختید نشته د الله نه بچرته تختی پکار د چې د خپل اعمال لګ برابر کو د ټول لړم عمل دا پکار دی چې جمعې پورز باندې کم از کم د ورځ سره ورکو عبادت لور چې کم از کم ډیر د وخت نه راځو جمعه ته چې تقریر ټیم له سړی راو رسیدل الکه وي مړی پرې دوا وی چې کومه مسله دی نه اوریدلی نو په هغه باندې سړی ګناګارم نیوس په مولوی صاحب مسله کوي نو کومه واوریدا نو بیا په ګناګار یم دا چې د مسلمان په ملک پیدا وي او بیا هم د مسلې نه خبر وسته ګوره چې تاسو سره کومه معاملې کوي ولې دې ځان نه خبره الله خو وی دا دین ما پورا کړی دی دا دین ما پورا را لېږلی دی دې کې اوس هغه دی خو نه چلیږي دا پکې نه چلیږي چې ما ته چا تبلیغ نه دی کړی دا پکې نه چلیږي چې ما ته څوک دعوت راکوونکی نه دی را رسېدلی تا ته خو ټول ورځ داعیان لګیاري دعوت ته کوي خو ته کله دعوت ته کښېنې دعوت ته کم از کم کښېناسته پکاري نو قیامت را نږدې دی را روان دی حق لار ده او دا زمونږ د ټولو عقیده ده د اسلام د دین د عقایدو نه دا یو غټه عقیده یو غټ رکن دی یو غټه مسله ده چې قیامت پر راځي
قیامت پس کی راضی با لکه سورہ مزمل کے اللہ ہوئی فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانُ شِيبًا وردا مورا کسوک پکے چرتا لک مڑ لے چرتا پزوانے کی مڑ لے نو دا سے سخت اور ازدام چی یوم یجعل الولدان شیبا دا لکان بابا کی بڑاگان چیم او دا سوک چی بڑاگان دین دا بابا کی نورم پکتا شیم نو سوک چی با کی بیگیری دین دا با دوم رغٹ شی چی گیری بیراو خیجی او دا غیر نفس گیره تور دا او دا تور نفس بس پینیگی دا سے سخت اور ازدام کل نا کل دا گیره بے موسم اس پینش خلق وطی مڑوی تو خوی لاداو دیر شو کالیو گیره دی سپینه شو وی مڑا غمونه دی سدی غمونه دی دا غم دا لاسا گیره سشی سپینه شی دا قیامت تا دومره سخت ورځ ده دومره سخت ورځ ده چې ماشوم به پکې ځوان شي د ځوانۍ نه بوډاوالي ته راشي نو ته سوچ وکړه چې یو سړی پکې ځوانېږي او بیا پکې بوډا کېږي خو دې ورځ کې به څه کمال یې که نه